بسم الله الرحمن الرحیم. چې دا وخت د سب ډیویژن په ریپورت په کوټه کلی کې موجود یو. څنګه تاسو په ریپورتس کې کتلی و چې کوټه کلی ډیر زیات چې دی افیکټ شو. شکر الحمدلله چې نن موږ تاسو ته خوشخبري اورو د ماشین چم کې موجود یو. کم محله چې کورنټاین شوی و هغه دا وخت ډي کورنټاین کیږي. زموږ سره اډیشنل اے سی په ریپورت ایم ایس ډاکټر فخر عالم ډي ایم ایس ډاکټر افتخار ډي ایم ایس ډاکټر اکرام خان او نور د هیلث او د ټي ایم اے سټاف چې دی هغه هم موجود دی. د دې محلې چې دی دا ډیره زیاته سفر شوی و. د خپل ټینیور چې کوم د محکمه صحت چې کومې خبرې وي هغه د ټولې په ځان امپلیمنټ کړي وای منلې هم دغه وجه وه چې دا واپس ریکور شول. هغوی له بخواله هم زه خبرې به ورسره هم کو چې دغه دوران دوی په دې باندې څنګه تیر شو څه دوی محسوس کړل. خو دا وخت زموږ سره یو 2-3 منټه دي زه به د موقع نه پیدا والم. زما سره اډیشنل اے سی په ریکورډ غلام غوث صاحب موجود دی. سر دا راته ووایي چې دا کوټه کلی چې دا ډېر زیات افیکټ شوی او نن دا محله ډي کورنټاین کېږي. تاسو په خپله څه وایئ دې ته په کم نظر ګورئ؟ باچا صاحب ډېره مننه او ډېره شکریه او بیا ورپسې د الله ډېر شکر دی. کوټه که تاسو ته یاد شي یو وخت داسې راغی چې پکې 24 کیسز په یو مخ باندې ډیټیکټ شول او ډېره د ویرې او د ترهې خبره هغه وخت کې زموږ په ټولو کې وه. نن د الله ډېر فضل دی، ډېر شکر دی. د خلکو پرهیز وکړو، ګرځېدو نه پرهیز وکړو، ځان خیال وساتلو، د معاشرې خیال وساتلو او د الله ډېر شکر دی. او دا یو تعلیم یافته فیملی هم د هیلث سره هم ریلیټډ دی. ډاکټر نعیم چې کوم پکې دی ډاکټر صاحب خپل مو خیال سره او آیسولیشن خیال ساتلو، د کوارنټین خیال ساتلو. الحمدلله نن موږ دا ورځ وینو چې موږ بختور ورځ ده او بختور مقام دی. سهیل صاحب زموږ لپاره نن د خوشاله خبره ده. سب ډیویژن یقینا ډیره د ویرې خبره وه چې 24 کیسز په یو مخ ډیټیکټ شو. ماته به فخر عالم صاحب چې دا 24 کیسز د دې سوچ کوه چې دا به څومره ټیک والله ډېر لوی دی او الله په موږ ډېر رحم. اے سی صاحب اوس خو به موږ 2 محلې نورې هم دي هغه به هم ډي کورنټاین که ټوټل نه څه کسان چې دي هغه زموږ سره ریکور شوي دي. خو دا وخت چې ستاسو دا غږ څوک اوري کم خلک چې د آیسولیټ کېږي نه هغه یاره ترهه کوي د هغو خلکو دپاره ستاسو سره څه میسیج دی؟ سهیل صاحب د شروع ورځې نه میسیجونه مو ورکړه که بیا تاسو ته یاد شي زه ریکویسټ کوم درخواست کوم واجد سره چې د ځان خیال وساتئ، د خپل قوم خیال وساتئ. واحد لار همدغه ده چې مونږ سوشل یا فزیکل ډسټنسینګ، آیسولیشن، د کوارنټین خیال وساتو او د دې امتحان او د الله د غضب نه چې کوم ځان خلاص په دغه وجه باندې. اے سی صاحب زیات تر مونږ د 2 میاشتې د 1.5 میاشت خلک صرف په دې پوه کوو چې مرض دی، وبا ده، د الله تعالی د طرفه ده، یو ایشو د مونږ تاسو منی نه. دغه ځای کې بیا اساس تاسو خپل ذهن سره دغه ځای کې انسان څونه خپه شي چې یاره زما به قوم یو دغه دی او هغه زه پوه کوم په دې باندې چې لاس انزل، احتیاط کول، خپل صفایي کول، خپل ځان جمګټو ته نه بوتلل. نو دا خبرې خو زما په خیال ټول اسلامي هم دي او د دې انسان په خپل پیدم ده. بالکل صحیح وایي جی. صفایي لکه څنګه چې د ایمان نیمه حصہ ده. د وبا باره کې احادیث کلیر کټ موجود دي. خو بیا هم خو یو وجه دا نه سهیل صاحب چې دا بې صبره شي په وبا کې سړی که نه نو دا هم د دې وبا هغه یو مصلحت یې پکې چې خلک بې صبره کړي او هغه چې کوم اصول یې هغه مات کړي او په وبا کې ککړ شي. اکثر قومونو سره تیرو قومونو کې چې څومره وباګانې تېرې شوي دي په تاریخ کې همدغه ورته شوی چې بې صبره شي او هغه وځي کومو خلکو چې صبر وکړو د دې صبر هم یقینا یو وسیله ده او د هغې زنګ سره زیاتو بعد دا ماشین محله ده. د ماشین بالکل مننه سر، مننه. آباد اوسئ، کور مو آباد. زما سره ایم ایس ډاکټر فخر عالم صاحب هم موجود دی. د ډي ایم ایسانو سره به هم خبرې کوو. نن به دلته کې چې هیلث ډپارټمنټ څونه خلک دی هغه هم تاسو ته په سکرین راولو. ایم ایس صاحب مبارکي دل در کوم جی په دې دونه لوی کوشش دا ستاسو ګټه ده جی. مننه جی، ډېره مهرباني. تاسو څه وایئ په دې حواله باندې؟ دا زنګ دپاره نن د سب ډیویژن د خوشحالۍ خبره ده انګور د بریکینګ نیوز ووایي د سب ډیویژن د خلکو ته. زه نن ډېر زیات خوشحاله یم چې په دې په خیر خیریت سره دوی د خپل ټایم پیریډ تیر شو. د یو ډاکټر دپاره د خوشحالۍ ډېره غټه بله موقع نه چې د هغه مریضان ټیک شي. نو دا زمونږ چونکې په دې کور کې مشران هو څه پکې داسې کورونه ریلیټډ دي او پېژندګلو دي د علاقې خلک دی، ټول کلي مشران پکې هم دي، زمونږ ټول یو خلک دی ټول. نو بیماري خو دا ده چې داسې یو شی ده چې په هر چا راتلی شي. نو د خوشحالۍ موقع دا ده چې یاره پکې خلک ټول په خیر خیریت سره پاتې شو. څه غټه ایمرجنسي پکې رانله، څه سیریس جنیور هم تیر کو او کیسونه هم نیگیټیو راځي. نو د دې د خوشحالۍ بله موقع نشته. ایم ایس صاحب کوم کسان چې دا کورنټاین دي هغه پکې اکثره خلاف ورزي به یې کوله یا به یې دغه کوله، هغې نه بیا نور
هیسټري چې کله مونږ ولټوله نو هغوی د ځان سره ډېر شاته یو لوی ګن جوړ کړی د دغې خلکو دپاره څه هدایت؟ نو مونږ خو د شروع نه وایو همیشه هم د کورنټاین چې کوم مقصد دی مین خبر لور په دې مونږ دې مقصد نه چې یاره جیل کول یا خلک بالکل په کور کې بندول د دې مقصد دا نه دی د دې صرف واحد یو مقصد دی چې یاره دا بیماري سپریډ نه شي خوره نه شي او په یو نه بل ته ونه رسېږي د بل نه بل ته محلې د کور نه محلې ته نه شي د محلې نه کلي ته نه شي او د کلي نه علاقې ته نه شي نو د دې نور څه مقصد نه چې یاره زموږ چا سره ظلم زیات دی یا ذاتیات کوو یا داسې خبره نه ده د صرف مقصد یو دی چې یاره د دې مرض مخنیوی وشي او دا مرض مخکې پرمختګ باندې چې یاره دا مخکې زیات خور نه شي. ایم ایس صاحب زنګ سره د ډیت ریشیو چې دی هغه د سب ډیویژن په ریپورټ فیګر 3 ته رسېدلی دی دا هم لکه مونږ دې فیګر ته وګورو نو په نورو نسبتونو زنګ سره لکه الله تعالی په دې علاقه ډېر رحم کړی خو الله دې هغوی وبخي هغوی لواقعون دې الله صبر وکړي دا وختي د بازارونه کولاو شوي لاکډاون کې نرمي راغلي د خلکو ضروريات هم دی اختر هم دی خو په دغې حواله ستاسو سره سپیشل میسج داسې څه دی چې د اخترې خو بل اختر پسې هم لوی را روان دی بالکل احتیاط بیا هم هغه خبره احتیاط ډېر زیات لازمي دی زه ټول عوامو ته زما دا خواست دی چې یاره کم نه کم کسان د کور راوباسئ او ډېر غیر ضروري شاپینګ چې دی نو یاره هغې لپاره نه وځي که کسان راځي نو ډېر لیمیټډ غونته ماشومان دي څو خفه کېږي شاپینګ لپاره اختر دی نو ټیک ته خو دا چې یاره یو ځای کې ډېر زیات کم دی د دوکان دی یا که په هغې باندې ډېره ګڼئ نو لږ صبر وکړی شي او خامخا ماسک اچئ فاصله ساتي د یو بل سره او دکاندارانو ته هم دا خواسته چې هغوی هم داسې لږ فاصله ساتي د دوکانونو مخې ته داسې دایرې ولګوي یا چونه ولګوي یاره چې لږه فاصله کې ګاګ څونه چې د یو بل نه فاصله کې ګڼندې نه جوړوي او په نمبر هېڅ دغه هم نه کېږي نمبر په نمبر د یو ګاګ کار کوي د هغو هم کاروبار مسله ده زموږ د هغوی خلاف نه یو خو مطلب داسې ده چې یاره بیا هم هغه خبره ده چې یاره مرض داسې شی دی چې یاره د دې د خورېدو چانس ډېر زیات دی سوپیز دی پالو کې خپل کاروبارونه دې هم کوي هر څه دي کې او اختر دی او خوشحالي هم پکار ده هر څه پکار دي ماشومان دي دا فیګر را سره لږ شیر کوي چې زموږ اوس دا وخت سب ډیویژن په ریپورټ ټوټل فیګر څونه دي او څومره کسان ریکور شول تقریبا زموږ سره ټوټل 55 کسان د داسې په ریپورټ کې زموږ سره کور شوي انفیکټ شوي او تقریبا په دې کې دا 30 نه زیات کسان چې کوم دی نو یاره دا ودن چې کوم دغه دي نو په دې کې دا ضرور 15 کور دي د دې نه موږ مختلف اخلو نو په دې کې لکه د 20 نه د 25 پورې کسانو دا دا ریکور شو نو دا خو زنګ سره یو ډېر لوی فیګر د خیبر پښتونخوا کې زوی نن چې موږ کم کسان ریکور کیږي نو دویم چې د خیبر پښتونخوا د ټولو نه لوی فیګر په یو محله کې دا دی چې هغه د مکمسیحت کریډټ ته په دې ډېر زیات لګا د خوشحالي خبر ده چې زما سره په دې کلی کې هېڅ قسم څه کیجوالټي نه ده او د ټول نه غټه خوشحالي خبره ده او په خیر خیریت سره هغوی خپل ټایم ټینې ورپوره کړو او نن هغې الحمدلله د هغوی هغه کوارنټین ختمېږي نو موږ هغوی ته یو هرکلی وایو موږ له ټول راغلي هم یو او هغو بیا نن نه بعد هغو ته به ګلدستې وپېش کوو چې هغو ته به بیا نن نه بعد یو خپل ژوند شروع کړي او احتیاطي تدابیر په خپل ځای باندې هغه به د هغې سره یو نوي خپل یو دغه شروع کړي او بیماری ده او مرضونه دي آفتونه دي دا به د ملک راځي او ان شاء الله چې موږ به د هغې مقابله کوو. مننه سر مننه ایم ایس صاحب را سره موجود او د دې محلې چې کوم نن دا ډي کورنټاین کېږي نو په دې کې د دوی خپله کوالټي دا وه د دې محلې والا دوی د صبر نه کار اخیستی و د محکمه صحت چې کوم ټینیور و هغه ټینیور چې دی هغه دوی پوره کو دوی چې دی د پخپله د هیلث شعبې سره هم پکې څه ډاکټران و خو زما سره د دې علاقې اوسیدونکي او ډي ایم ایس اکرام خان چې دی هغه هم د افتخار صاحب له وروسته راځم په آخر کې تاسو جی مبارک شئ نن دا ستاسو د محلې د خوشحالۍ خبره ده. بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم. ډېره مننه زه خو په خپله لکه حد نه ځکه خوشحاله یم چې زه د خپل لکه کلی دی زما لکه فیملي خپله فیملي مې ده نو دا زما لپاره خوشحالېدو ځکه ډېره غټه خبره ده چې لکه دې کسانو د هیلث چې کوم ایس او پیز ول هغې مطابق خپله ورځې پوره کړلې که دا دونه یې پوره کړې دا به سوات کیل ته خور شوی خو دا لکه دومره ایجوکیټډ و او په خپله به هم هیلث پروفیشن والا کسان ولو نو هغو هغې ایس او پیز سټریکټلی فالو کړل بیا زموږ چې کوم ابتدایي تدابیر ورته د هیلث وایز یا د میډیسن وایز هغه ته موږ لکه ایډوایس کول هغه به دو فالو کول خپل کور کې لکه هغه 14 ډیز هوم کوارنټین دو پوره کو. اکرام خان د شپې ما کتلې دي چې تاسو او مونږ اویسي صاحب د 2 بجو پورې په پیرانو کې دلته مونږ به موجود اوس تاسو سره یو لوی غم او بل ستا دلته کې ډیوټي ده نو دا ستاسو ذمہواري ده د هرې محلې خو دا راته ووایي چې دا یو میسج که مونږ د پوره قوم له ورکو سب ډیویژن له نه پوره ملک له ورکو چې دوی دا ټول تدابیر پالو کړل دوی چې د عمل په وکړو نن دوی راوځي او خپل بیماری په ښه طریقه باندې تېره کړه د هغې سره یې مقابله وکړم تاسو څه میسج ورکوئ دې قوم؟ زه خو دې لکه دې کوټې کې له پرسونو غټه خوشحالي دا ده که نه چې لکه دا کسان چې کوم د دې کرونا خلاف جګړه دو وګټله
نو دا دې کوټې کې لپاره د غټه فایده ده چې سبا که په دې کوټه کې لکه څوک داسې سیریس کسان راللو د دو وینه د دو پلازما دا ټول هغه خلک بچ کولی شي. کم کسان به د دوی له تانیې ورکولی چې یار تاسو هیلث والو ته ولې خبرې کولې یا ځان یې په زور کوارنټین کو یا موږ یې بدنامول یا دوی پسې جوړ بدنامولو، هغه خلکو لپاره دا نن یو لکه یو سبق دی. ٹھیک شو. او دا یو آیډیل دی لکه څنګه د بشیر فیملی شوله، د نعیم دل فیملی شوله، امان روم دل فیملی شوله، ارشاد باچا فیملی شوله، د دې ټولو هغه ټولې خبرې په ځان راړولې وي او دې خلکو خبرې نه منو، دا ټول کیلې به نن انفیکټډ وو. او زه هغه ټولې خبرې ومنلې له هغې په دا کې وساطت کې لکه دا نن ډوی ټول نیګیټیو رال زموږ لپاره غټه خوشحالي خبره ده. اوس هم د کوټې خلک ایجوکیټډ دي، پوه دي، د هیلث سره زیات تر وابسته دي او بل دلته کې چې دا چې دی نو د ټولې دنیا ته دوی شلتالان او د سبزیانې او ډېره غټه موږ لپاره ډېره خوشحالي خبره ده. او بل دا چې لکه زه لکه ډېر ټول تاسو په دې هم شکریه ادا کوم چې زموږ ټول لکه دغه هم وساتلو، خبرې هم دغه کړلې چې موږ د کوم دوی ته ریکویسټ یې کولې به چې لکه تاسو بهر ته مه راوځئ، تاسو خپل لکه مطلب د نور خلکو سره کنټیکټ مه کوئ، خپل کس کنټیکټ موږ سره ورسره ښایي، هغه ټول د فالو کړل. زموږ لپاره څومره غټه خوشحالي مننه. اکرام خان مبارک تی شه، ډېره مننه. ستا محله د ستا فیملی د زما سره ډي ام ایس افتخار خان موجود دی. افتخار صاحب دا نن چې کوم عمل کېږي دا خو ستاسو دویمه چې تاسو نن د خیبر پښتونخوا د ټولو نه زیات فګر چې دی هغه ډي کورنټاین کوئ، دا تاسو یو جنګ وګټو، نیم جنګ موږ ته پاتې دی. دغه نیم جنګ دپاره ستاسو څه داسې میسج ورکوئ، سټریکټلی هدایات ورکوئ قوم ته به څه وایئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه چې دا نیم جنګ موږ وګټلو، دې زموږ خبرې ومنلې او موږ د ډے فرست نه چې کومه خبره کول چې ځان آیسولیټ کوي، ځان بازارونو ته مه راوځي، دا د هغې نتیجه ده چې دې موږ کور کې 14 ورځې دغه شول. او دا یو داسې میسیو ایمرجنسي وه چې په یو ځای کې په یو محله کې او د یو کور تقریبا 90% خلک یعنی 20 پلس فګر راځي موږ سره پازیټیو. نو دا یو ډیره غټه المیه وه او هغه ټول 120 خپه بادرۍ سره تیر کړل او مطلب زموږ سره پوره تعاون وکړو. نو نن هغه موږ دې کورنټاین کوو او ډېر د خوشحالۍ د هغو دپاره هم د زموږ د علاقې دپاره اهل سوات دپاره ده. ولې چې 25-26 پازیټیو کسان مطلب 25-2600 یا 25-26 هزار ورځ کې دا فګر نو دا چې دی نو په یو فګر کې په یو ورځ موږ له پازیټیو راغلو او بیا دې کې سټیپ وایز چې دی نو په ریسامپلینګ 1 کې څه نیګیټیو شو، بیا په ریسامپلینګ 2 کې څه نیګیټیو شول، نو چې ټوټل نیګیټیو شول. نن موږ هغه ډي کورنټاین کوو. دا ډېر ده. نو عوامو دپاره میسج دا دی چې د دې بیمارۍ علاج نشته دی، صرف احتیاطي تدابیر دي. هغه دی فالو کړل او دی نن هغه د نیګیټیو هم شول او هغه ډېرې افواګانې چې وې هغې هم لکه نن وجود ختم شو دی. چې یار دا ډاکټران چې دي نو په زور خلک دغه کوي یا په زور خلک وژني یا په دې باندې انجکشن وهي او یا چې بس چا باندې خلکو باندې د کورونا نوم لګوي او وژني او ډیټا جوړوي ځان له. نو کوي نو دا زموږ سره په یو ځای باندې تقریبا 30 دغه خلکو خو دا کم چې دا خراب خلک ته زنګ ملګری دي، خدای دې ورته نصیحت وکړي. هغه خو دا ډالرو جنګ دی چې په څه طریقه به دا میډیا ډسکریج شي، محکمه سیاست به ډسکریج شي، خو هغه خپل کار خو مونږ کوو روان یو. افتخار صاحب ستا خبرې همیشه په زړه کې لار جوړوي. دا وخت د سب ډیویژن به ریپورټ که دا د خوشحالۍ خبره ده، خو بل طرف ته زنګ سره فګر لږ سیوا شوی دی، 3 ډیټ ریشو چې دی هغه هم مونږ ته کلیکټ شوي په سب ډیویژن کې. نو د احتیاط دپاره به څه وایي؟ احتیاطي دغه کم تدابیر چې مونږ د ډے فرست نه وایو نو دا علاج دی. که دا یې وکړو نو دا دغه شان به دا ریشو چې څنګه مونږ ته په میس یو دغه کې پازیټیو راغلی او نیګیټیو شوه، نو چې دې احتیاط وکړو نو داسې به دا زمونږ سب ډیویژن چې دی د دې وبا نه نجات مومي. کم چې دا لاکډاون مات شوی دی او دا ګڼه ګوره جوړه شوې ده که نه، لاول خو خلکو یې لاکډاون دی خلک د ورلګې مري او چې لاکډاون مات شو نو ټول په بازارونو پروت دی او شاپینګونه دي هغه نه ختمېږي. الله تعالی به غټ رحمونه یو تیلی د چوتېدو نه یو تیلی د چوتېدو نه. نو که دا احتیاطي تدابیر ونه کړل نو دا ګراف به موږ سره دا کېږي. ستاسو د ټولو د تعاون ضرورت دی چې دا ګراف موږ دغه شان په ښکته او موږ ته په یو ورځ دا شان نه کېږي. ډي ام ایس یو سوال درنه کوم، اسې ستاسو په خپله د دې میډیا دا رول چې دی دا ټیک نه دی روان، انفارمیشن نه کلیکټ کوي خلکو ته صحیح میسج؟ په هر ځای کې غلط صحیح وي او کم نن سبا چې د میډیا کم رول دی په دې کې اهم کردار دی. ما خپل میسج یا خپل आवाज چاته په ټلیفون یا په میسج نه شو رسولی. ستاسو د سکرین په ذریعہ په لکونو ستاسو فالوورز دي هغه دا ګوري چې زموږ میسج اوري او فالو کوي. نو اگینست هم وي خو فالوورز چې دي نو ستاسو پکې یو غټ رول دی. نو ډاوټ څنګه چې مونږ منډه تړلې ده داسې تاسو هم ویل ده، تاسو زموږ سره په یو محاذ
تاسو هم د داد او د ویاړ قابل یې. مننه کور مو آباد سر. زما سره د میونسپل کمیټې ابدال خان موجود دی، زنګ وراره دی. او ابدال خان د شورو نه کله چې دا ایشو جوړه شوې ده د والد صاحب او ابدال خان او بلکې خپل کار کړی زما سب ډیویژن دی، زما کور کلی دی. دا ایشو چې دا د میونسپل کمیټې د صفایي په دې کې د ټولو نه زیات کردار 99% د دوی دی. ابدال خان دا راته ووایه چې دا نن د کریم آباد محله یا مشین محله تاسو په مخه راغلي سپری وکړی، احتیاطي تدابیر وکړي دي، نو په خپله خو درته داسې ټینشن نه دی کلکټ شوی، مخې ته څه مشکلات خو نه دي راغلي؟ نو مخې ته مشکلات خو داسې نشته دی، خو دا وایي چې بار بار کلورینیشن او اویرنس پروګرام زموږ خلک خو تاسو ته پته ده چې دا دی چې دوی ته اویرنس پروګرام لازم چلول ول. نو په هغې کې موږ به راتلو بار بار دغه پروګرام او نور زموږ طرف نه هغه احتیاطي تدابیر چې کوم ولاقول نور خو بس داسې هېڅ مشکلات مونږ ته نه دي راغلي. ابدال خان د ټول نه کم مشکل وخت چې و هغه زموږ سره 3 ډیټ ریش ول د سب ډیویژن چې هغه خاورو ته سپارل چې ول د میونسپل کمیټې د بنیادي ضرورتو مونږ هم موجود خو مونږ په سایډ تاسو چې دی بالکل په هغه فیلډ باندې د قبر کار د هغې د ټول کار نو په دغه وخت کې اوسه جذب څه فیلینګ؟ بالکل دغه یقینا یو ډېر سخت وخت و پنګ باندې او دا د زنګ د ټیمو افضل خان چې کوم دی د هغه وساست سره موږ خپل ټیمان جوړ کړي ول. اوس مونږ ایم ایس صاحب هدایت جاری کړل چې بای دغه کومه فیملی چې دا هغوی ته د تاسو ګورئ ای سی صاحب او د ثاقب باچا په لاس کې دا ګلدستې دا یقینا چې یو وړوکی شانتې ګفټ دی د دوی دپاره، خو مونږ چې دی دا چونکې زمونږ روایات دي، زمونږ د دې خلکو روایات دي، نو اوس دا تاسو ګورئ بازار بنو چې نن مونږ جمعه هم ګرځېدلي وو، خو دا بیا اکرام صاحب ګورئ چې چاته ذمهواري په حواله کړې وه. زه ایم ایس صاحب ته یم چې دی راشي دا سیل چې کوم کولاویږي دا افتخار صاحب هم ډی کورنټاین کېږي جی دا مشین محله دا تاسو ګورئ زموږ په سکرین باندې چې مشین محله ډی کورنټاین شوه. اکرام صاحب ته مبارکي ورکوم، د دې محلې خلکو ته مبارکي ورکوم. دا ډی دا تاسو ګورئ چونکې دا یو ایجوکیټډ فیملی وه، د دوی سره به کوشش کوو چې خبرې وکړو، د دوی چې کوم مشکلاتو په هغه حواله باندې هم د دوی سره خبرې وکړو. محله ډی کورنټاین شوه جی مبارک شئ جی. ډاکټر صاحب د رنګ جهان مننه. ای سی صاحب راځي دله دی چونکې هم ډاکټر دی د هیلث د شعبې سره دی. نعیم صاحب چې کم دی هغه هم راشي. ایم ایس صاحب په لاس باندې دا تاسو ګورئ جی. ډاکټر الله یو بخښي جی، الله عزت مند جی. الحمدلله جی ټیک ټاک الحمدلله. تاسو نه په ټیم په ټیم خبرېدو جی، تاسو حوصلې ته لاول سلام کو. بیا چې تاسو کوم دا سپال وکړل دا د ټولې دنیا لپاره نن میسج دی او د خیبر پښتونخوا د ټول نه لوی فیګر زنګ په سب ډیویژن کې دی چې تاسو ډی کورنټاین شوئ. په دې لمحات به څه وایې صاحب؟ نو ټول نه مخکې خو تاسو د ډاکټر صاحب او د ټول ټیم ډېر زیات شکریه. پروټوکول لاګو د دې نه وروسته د ټول علاقې د خلکو د مشرانو د کشرانو د خویندو ورونو چې موږ خلکو موږ لپاره څومره دواګانې وکړې، موږ سره څومره تعاون اظهار کړی دی، موږ ته کالونه کړي دي او د هر قسمه د تعاون او د هر قسمه د کوآپریشن موږ ته دغه کړی دی. ټیک ډاکټر صاحب نن چونکې تاسو موږ په دې سکرین باندې پوره دنیا کې خلک ګوري، تاسو چې کوم میسج فالو کو، تاسو چې په ځان کومه سخته تېره کړه، سخته نه په یو محله کې وای، خو تاسو چې دی نو په خپله د هیلث شعبې سره وای کم خلک چې احتیاط نه کوي، الزامات لګوي، نو آیا دا الزامات دي دا څه دي کم طرف ته روان یو قوم کم طرف ته روان دي؟ اصل کې چې زموږ ما بیګم یو میډیا والا د پوسټ کړو نو زموږ د شور او د شعور په منځ کې و چې عین دی که نه هغه علم دی او زموږ جنګ اصل کې په دغه یو عین باندې دی. نو د جاهلیت خو که تاسو تاریخ وګورئ نو یو معاشره د جاهلیت نه چېرته خالي شوي نه ده او همدغه فیکټر چې دی دلته کې شته. نو په ما ډاکټر اکرام صاحب باندې روزانه د 7 لک روپو او په مونږ باندې بیا د بنی اسرائیل په شان دا او دی په مونږ د بنی اسرائیل په شان په مونږ باندې ډیر زیات الزامونه. تاسو د خبرې ډیرې ضروري دي وایي چې یاره د جال میډیا او د سب ډیویژن په ریکورډ ایم ایس او ډالري مو خو لا اختر له شاپینګ هونه دی کړی سره او په دې غم کې او تاسو د پاره چې دی اے سی په ریکورډ عباس خان ایډیشنل اے سی اکرام خان دا ټول د شپې د نیمو نیمو شپو پورې خپه شوي نپلونه وکړي، نو آیا دا ډالري د چا دل راوړي نن سبا خو د ډالر راتلل ډیر ګران دي؟ یاره زموږ د خو هم ضرورت دی که چا راوړي نو ډېر زیات به ښه وکړي که نه، خو داسې شته نه. د میډیا
تاسو په نیمه نیمه شپه راغلي زموږ تپوس مو کړی دی او فخریان ډاکټر صاحب شو، اکرام ډاکټر صاحب شو، افتخار صاحب شو، دوی څو پیرې په راغلي دي د شپې او ستاسو سره هم شاید چې وایي ایسي صاحب راغلی دی 2 بجو پورې نو شاید چې دومره کوآپریشن او دومره هغه هېڅوک ونه کوي او دا زموږ خوش قسمتي ده چې موږ ته دومره خپل یو پولایټ او دومره ښه خلک د تحصیل په سره مله شوي دي. محکمه صحت او د ادارو ډېر شکریه ډاکټر صاحب. یو تپوس نه بل کوم جی چې زموږ په قوم کې د بده مرغه ډېر زیات چې کله د هغوی کې شعور راځي نو هغې هر څه وران کړي هغه که زموږ د تیر کرایسس ول یا سیلاب نو سیلاب تنګ په دې کتل چې یاره دا هم امریکن راوستی دی نو دا د الله قدرت بیا الله تعالی به خفه کېږي نه چې یاره زه یو وبا جوړه کړم او هغې ته انسان چې دی د بل دغه په نظر ګوري. اصل کې چې موږ په خپله باندې هېڅ کول نه غواړو جی او څوک چې څه کوي که نه نو په هغې کې مختلف بیا موږ نقطې ګورو او دغه ګورو او په ستا په یوه ساعته سره بله یو خبره کوم چې زموږ څومره مشران دي څومره تعلیم یافته طبقه څومره زموږ هغه مذهبي فیکټرز چې دي که نه نو هغوی پکې هغه رول نه ادا کوي کوم چې هغوی وو ټیک صحیح. نو که زموږ خو وایم که یو جومات د منبر نه یو څو ورځې یو تقریر وشو نو ان شاء الله چې دا خلک چې دی نو دا بیا بشعور دی او په دوی کې به مطلب درته ووایه سر چې تکلیف کومه دوران و نو څه یو محسوس کول په وجود لږه سخته وه تکلیف او تکلیفونه خو ټمپریچر او دردونه او دا خو یو عام څیز دی دا پکې یو بالکل یو ښه سر درته ووایه چې تاسو چونکې د سوشل میډیا سره ډېر ریلیټډ یې خپل موبایل باندې خپل وخت پاس کړی دی موبایل یو د ذهن نه دی لرې کړی د سترګو نه او دغه وجه و چې ستاسو څه انفارمیشن چې ول د خلکو دپاره د ښې ثابت شوي دي د مینا بازار یا د مختلف د سوات د مارکیټ یا د پنجاب تا ته به ویډیوګانې به ګورې دا یوه جمګټه جوړه ده نو دا بیماري دې په خپله تېره کړه ښه شوې دغه خلکو ته څه میسج نو دا زما په خیال لاک ډاون نور څوک ایډمنسټریشن والو هم وي زما دا خیال دی چې لاک ډاون څومره سخت وشي نو دومره به زموږ دپاره ښه او د هغې وجه دا ده چې زموږ سره زموږ هیلث فیسیلیټیز په دې ملک کې دي هغه ډېر زیات محدود دي دا رب ریکارډ په دې هسپتال کې زموږ په خیال 25-30 ډاکټرز دي او زنګ آبادي چې دا 2.5 لاک په نفوس باندې ده نو که پرس که د پینډیمک ډېر زیات شو نو زما په خیال باندې ولې ډاکټرز په خپل هم ډېر زیات دا سمبالېدل ډېر زیات ګران زنګ سره آیسولیشن لاک ډاون پکار دی او ډېر ښه لاک ډاون پکار دی سر راځئ ستاسو فیملی سره زمونږ هم تعارف وشي تاسو ډاکټر نعیم ښه نعیم صاحب سال دی جی شکر الله مبارکي درته درکوم نن زما په خیال صحیح اختر ستاسو نن دی زمونږ به اته 9 ورځې بعد خو ستاسو نن دی بالکل نو څه تېر شول په دا 14 ورځې په څه تکلیف خو نه و څه مشکلات خو نه تکلیفونه خو د مطلب کم چې کورنټاین شي او د هغې سره مطلب څه نه څه تکلیفونه راځي خو چونکې بیا ستاسو مطلب هیلف و دین علاوه کم چې زموږ سره ډاکټر صاحب دلی دي اکرام صاحب کالم صاحب دلی ثاقب باچا دلی ډاکټر افتخار صاحب نو دا ډېر زیات کوآپریشن او زموږ حوصلې ډېرې زیاتې مطلب چوتې کړې وې نو کمې بیماري چې وه کم تکلیفونه چې د هغې 100% هم ول نو د دوی دغه بار د تپوس او د دغه سره زموږ هغه تکلیف چې و هغه بالکل 50-30% باندې و دین علاوه کم خلک خاص کر خصوصا نارینه چې په کور شي دننه شي نو تاسو ته پته ده نور یا د خوراکو یا د میډیسن یا داسې مطلب نور د تپوس پوښتنې موږ ته شکر الحمدلله هېڅ تکلیف نه ده راغلی تاسو په خپل هم سټیبل وئ شکر دی شکر الحمدلله بالکل سټیبل و هېڅ تکلیف نه وي ښه نعیم صاحب یو میسج د عالم اخري تاسو سخته تېره کړه قوم ته څه میسج دی پړی و داسې څه ښکلی غونته میسج هغه دی قوم ته ووایي قوم ته میسج دا دی چې اصل کې مونږ که د خپل تکلیف کم تیر کو که نه دا مونږ بېګا هم یو میډیا مظفر شاه باچا صاحب سره په دې باندې خبرې شوې نو آیا آفیشلی که دا خبر مونږ نه ډکلیر کولی زما د ماما یا مونږ کم فیملی چې وه نو مونږ هیلث سره ریلیټډ مونږ ته دومره صحیح شو نه وه مین مسله دا وه چې مونږ دا سوچو کو چې زمونږ به 14-15 ورځې د خلکو سره انتهایی ملاقات کېږي دغه به کېږي نو دې مطلب دا و چې یاره د انتهایی دباو باوجود مونږ هغه خبره ډکلیر کړه ښه باقاعده د ډاکټر اکرام صاحب سره فخر علم صاحب سره کوارډینیشن خپله یې ووي او دا صرف د دې خبرې دپاره چې مونږ خو آلریډي د کووډ-19 سره مطلب پازیټیو راغلي وو زموږ فیملي ټوله دا څومره چې ده دا ټوله زموږ فیملي ده خو لږ راوځئ چې نن چونکې به راوځئ هم د دې نعیم صاحب د خپلې محلې نه نن راووتو جي دا خبره یې وکوله چې دا راته وکړي ښه جي نو مونږ چې کله دا ډکلیر کړه نو مونږ خو آلریډي ټوټل فیملي مطلب دغه کووډ پازیټیو مونږ د چا دپاره ډکلیر کړه ستاسو د میډیا په واسطه سره صرف دا یو ډېر خاص میسج دی چې مطلب مونږ د معاشرې کم خلک چې دی سول باچا صاحب تاسو یې یا ډاکټر اکرام صاحب دی یا د دین علاوه د فرنټلاین نه علاوه نور کم خلک چې دی مونږ د دوی دپاره دغه وکړو مونږ خو آلریډي افیکټ خلک وو ټیک ده مونږ کورنټاین او خپل اس هم داسې کولی شو
ډیکلیئر کړه خلکو ته د ډیکلیئر کېدو دا تاسو سره څو نو تاسو وته را وته شوي بالکل موږ ته د څه تکلیف نه چونکه ضمیر خوشته ده موږ ضمیر ملامت کولو چې څنګه مطلب د سوشل کنټیکس سره یا مطلب زموږ کم ډیلینګ راځي او د خلکو سره کېږي نو چې 14 ورځې موږ د خلکو سره یا 15 ورځې میلاو شو نو ټیک ده موږ خو ایسمټومیټک یو الله دې دغه شان موږ بیا هم خیر کې خو دا خو به طبیعي راوړي. مننه سر مننه کور مو آباد مبارک شي تاسو ډېر دا محله چې دا وخت سپری عمل پکې سٹارټ دی د میونسپل کمیټې د اړه دا تاسو په سکرین باندې ګورئ د دوی حفاظت به بیا هم کیږي ولې چې دلته تحصیل انتظامیه په دې خبره باندې پوه دي دا محله به یوازې نه پرېږدي په دې باندې به بار بار چې دی د سپری عمل کیږي. ثاقب باچا دا زما سره موجود دی زما کزن هم دی چونکې ځکه په سکرین کم راولم. ثاقب باچا تاسو نن د محکمه صحت ټیم چې کوششونه ولغې یو ډېر لوی فیګر وګټو په دې حواله راله مختصر میسج راکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ډېره مهرباني چې تاسو هر وخت چې دی هغه راځئ او زموږ سره شریکېږئ او د خلکو ته مونږ هم ښیې او دا دغه ورته هم ښیې. تاسو ډېره مننه. اصل کې دا کسان عزتمند ډېر ښه کسانو نعیم باچا مانروم کلیم بابر دا ډېر انتهایی عزتمند او ډېر ښه کورنۍ والا خلک وو. د شیرین زاده دي فهد حسین ارشاد حسین دلی دي نو دا ډېر سم کسانو او دی خپل ټایم ښه په دغه باندې تېر کو نو د دې وجې نه چې دی مونږ کامیابي ومونده او نور کیسونه پکې مخې ته رانل که برس کا دی زموږ سره چې دی هغه کوآپریشن نه وی کړی نو بیا به زموږ ډېر مشکلات به جوړ شوي ول او ډېر کیسونه به زموږ سره راغلي ول خو زموږ سره چې کم کیسونه ول هغه ول د دې نه علاوه زموږ سره سیوا شوي نه دي په کوټه کې نو دی زموږ سره کورنټاین ډېر ښه تېر کو او ډېر خدای پاک دې ورله صحت ورکړي ډېر عزتمن او ډېر ښه کورنۍ. مننه ثاقب باچا دا چې زموږ سره د محکمه صحت د کوټې کلي کې موږ موجود یو د کوټې کلي فیګر چې دی هغه ستاسو سره شیر کوو د میونسپل کمیټې د اړه چې کوم فیګر زموږ سره اول په هغې کې نن زموږ سره لویه کامیابي دا حاصله شوې ده چې د مشین محلې کم دغه ول هغه ډي کورنټاین شول بلې محلې ته به ځو هلته به بیا ستاسو په خدمت کې راځو د هغې محلې رپورټ چې دی هغه به هم ستاسو سره شریک کوو. د مشین محله چې کومه مشهور د کوټې شو راغلي وه د ډاکټر صاحب دلي د هغوی فیملی چې دی هغه ډېر په کوششونو باندې هغوی چې دی یو ډېر ښه میسج فالو کو خپل ځان چې دی هغه کورنټاین کړی و هغه نن راووتل نو دا زموږ سره یو ښه فیګر دی او د خیبر پښتونخوا چې څومره هم فیګر راغلی نن چې کوم مونږ ډي کورنټاین دا کم سنټر کو کم فیګر مونږ ته راغلل نو هغه ډېر د ستاینې وړ دی. اوس ځو جي یو بل ځای ته ستاسو په درانه خدمت کې راشو. ما سهیل باچا له راکړه اجازه